دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو بل عمل دی تاسو ته تحفه کې در کوم، ولې چې په ډسپلین ګولۍ باندې زموږ یقین جوړ له د قرآن په آیاتونو او په حدیثو باندې زموږ یقین د مسلمان ختم شوی دی. کله بیماری راشي، تکلیف راشي، نو لمبې موږ او تاسو له قرآن او حدیثو کې د هغې د حل کولو څو طریقه پکار ده. نو دوستانو، امام ابوالقاسم قشیری رحمت الله علیه نقل دی، فرمایي چې د دیو یو ماشوم بیمار شو، هغه ماشوم په دنیا ډاکټرانو باندې وګرځو، نو لا علاج شو، علاج به ډاکټر نشو کولی. دو یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوالقاسم قشیری رحمت الله علیه ته وی اے ابوالقاسم قشیری، ته د خپل ماشوم علاج هغه په آیات د شفا باندې ولې نه کوي؟ دی وی چې زه کله رایخ شوم او سحر مې قرآن راواغست چې آیات شفا په قرآن کې څو دي، کم ځای دي. دی وی ما ته میلو شو یو په سورت توبه کې ویشفي صدور قوم مؤمنین، او دا 14 آیات دی، او دویم دی وشفاء لما فی الصدور، دا د سورت یونس 54 آیات دی، او دریم آیات ته یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، دا سورت نحل 49 آیات دی، او څلورم آیات ماته میلاو شو سورت البنی اسرائیل کی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. نو دا سورت بنی اسرائیل 82 نمبر آیات، او پنځم آیات وی ماته میلاو شو واذا مرضت فهو یشفین، سورت شعراء 80 آیات، او شپږم آیات دی وی ماته میلاو شو دغه قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. نو دا ماته میلاو شو، دا شپږ آیتونه چې دا کله ماته میلاو شو، او دا ما په خپل ماشوم باندې اوبه مې پې دم کړي وله، او دغه شانتې هغه ماشوم مې پې دم کو، نو الله رب العزت د دې آیتونو په وجه باندې هغې ته شفا نصیب کړه. نو موږ او تاسو له هم پکار دي چې دا آیتونه دې باندې خپل ماشومان دمو، خپل مریضان پې دمو. الله پاک دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.